زمارونو د ذی الحجې دغه لس ورځې دا دومره قیمتي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دغه ورځو کې د نیکو عملونو اجر د تمام کال د ورځو نه زیاتي. نور کلم الله تعالی په نفلو باندې اجر ورکوي، په نفلي روژه باندې اجر ورکوي، لیکن په دغه لس ورځو کې چې خلک نفلي روژه نیسي یا د دې په شپو کې چې خلک عبادت کوي، تلاوت کوي، د دې اجر د حد نه چې کوم دی نو هغه زیات شي. او خاص کر بیا د عرفې د مبارک ورځې روژه د هغې تلاوتونه د دې حد او حساب نشته. په یو روایت کې د طبراني راځي چې په دغه ورځو کې د خدای ثنا ډېره وایي، په دغه ورځو کې د سبحان الله، د الحمدلله، د الله اکبر او د لا اله الا الله ورد کوي. په دې باندې ډېر لوی اجر میلاویږي. نو که یو دکاندار په دغه ورځو کې په دکان کې ناست دی، ټیک ته دکانداره تله ستا په لاسو کې ده، که چاته چینی تلی، که چاته چای تلی، تله که نه، لیکن په ژبه سبحان الله وایا، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر او لا اله الا الله ورد کوا. روایاتو کې د دې ډېر لوی اجر راځي. او په دغه ورځو کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسلمانان فریضه حج ادا کوي. الله دې تاسو موږ غداینو ته بار بار بوزي او د خانه کعبې نه ګیر چاپیره د طواف سعادتونه، د صفا مروه په منځ کې د سعی نعمتونه الله دې ستاسو زموږ د ټولو نصیب کړي. او بلا حاجیان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک روزې مخامخ ولاړي او د رسول الله په مبارک ذات به سلامونه لیږي. الله دې دا نعمتونه هم ستاسو زموږ نصیب کړي. څومره لویه خوش قسمتي وي چې یو سړی په کنډرو کې خانه کعبې طرف ته ولاړو او وی به چې مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو، او دغه یو سړی الله تعالی د حج په نعمتونو باندې سرفرازه کو، لاړو مکې مکرمې ته، بیا خانه کعبې ته مخامخ ولاړ دی. ډېر حاجیان چې په ړومبي ځل خانه کعبه وویني حیرانه وي چې یا خدایه ما خو به په کنډرو کې په خپل جومات کې یا په کور کې د خانه کعبې په طرف مخ کو، او نن د خدای د خانه کعبې مخامخ ودرولې. دا ډېر لوی سعادتي. دغه رنګې دلته نه مونږ درود لیږو په دغه مجلس کې چې مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرشتو دا سلام رسولو. پیغمبر علیہ السلام فرمائی قبری سمعتوه سوک کیا عادتی. نو زمارونو رضی انتہائی مبارک رضی دی. په دغه ورځو کې د دغه میاشتې په لسم تاریخ مسلمانان قربانی کوي او د قربانی څومره لوی فضیلت او اجر ده. روایاتو کې راځي چې یو سړی قربانی کوي، د قربانی وینا لازمه کې ته نه رسېدلی چې د قربانی کوونکي ګناهونه الله تعالی ټول معاف کړي. څومره لوی اجر ده. او دا معمولی عبادت نه ده، قربانی واجب او فرض ده. ابو بکر جساس په خپل تفسیر احکام القرآن کې د ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر په تفسیر کې لیکي چې د فصل نه مراد د لوی اختر مز ده او د وانحر نه مراد قربانی ده. الله تعالی حکم کوي چې د لوی اختر مز کوي او دا غې نه پس قربانی وکړي. او که یو سړی مالدار وي د قربانی طاقت لري او قربانی نه کوي، رسول الله مبارک سوئی پیغمبر علیہ السلام وی من وجد ساعتا لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا.
یو سړی د قربانۍ طاقت لري او قرباني ونه کړه، رسول الله و عیدګاه ته مه راځه، عیدګاه ته مه راځه، عیدګاه ته مه راځه. ته د قربانۍ طاقت لري او بیا هم قرباني نه کوې، د اختر مستسد پاره را دی. رسول الله مبارک رحمت للعالمین دی، هغه خپل امت لګیا دی رحمت ترا بلی، لیکن په دغه ځل رسول الله د عیدګاه نه هغه مسلمان منع کوي چې کم مسلمان مالدار دی او دی لګیا دی قرباني نه کوي. چا سره چې 52 تولې د سپینو زرو رقم موجودی دا تقریبا 11,000 یا 12,000 جوړیږي، په دې سړي باندې لازمه ده چې دی به قرباني کوي. اب الله تعالی په موږ باندې احسان وکړو، په ابراهیم علیه السلام خو الله تعالی د خپل بچی قرباني لازمه کړې وه، او په خوب کې ابراهیم علیه السلام ویني چې الله تعالی ما ته وایي دا بچی حلال کا. ابراهیم علیه السلام د خوبه نه پاسی، خپل بچی اسماعیل علیه السلام پاسی بچی پاسا، داجی ولی بچی خوب وینم، الله ما ته حکم کوي چې زه تا ذبح کوم. بچیم اسماعیل علیہ السلام دے. پلار خپل زوی ته وی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی خوب وینم، الله تعالی ما ته حکم کوي چې دا بچی حلال کا. بچی استا څنګه خوښه ده؟ بچیم اسماعیل علیہ السلام دے. پلار ته وی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پلارا د خدای حکم پورا کا، ما به بیا مې صبر کوونکې. او وړوکې بچه اسماعیل علیہ السلام نیازبین دی، دا الله تعالی ابراهیم علیہ السلام ته بوډاوالی کې ورکړی دی، او دغه یو بچه د پکور کې ابراهیم علیہ السلام خپل بچے قربانگاہ تبوزی. اسماعیل علیہ السلام ورته داجی زما د مخزمه کی طرف تکا، اسنه زما د سترګو سره ستا سترګې ملاو شي او شفقت پدری چرته مانع نشي. نو بچے ورته وای چې زما مخزمه کی طرف تکا. قرآن مجید داغي بیان کوي فلما اسلما وتله للجبین. پلارو زوی دواړه د خدای له حکم منقاد او تابع شو، او بچی پزمکه باندې د ذبح کولو دپاره واچولو، او ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړې دي، او تمام ملائکې دا تماشه کوي چې یو برګزیده شخصیت په یو لوی امتحان کې راګیر دی. د بچی قربانی څه معمولی خبره نه ده. یو خپل نازبین بچه د چړې لاندې ږدي او بل خپل ځان الله تعالی ته وړاندې کوي. والجود بالنفس اغلا غایت الجودی. والجود بالنفس، ځان چړې ته کې خودل دا څه معمولی قربانی نه ده، دا ډیره لویه قربانی ده. دا نن چې په عراق او دې ملکونو کې فدایي حملې کیږي، کافران د دې جواب نه لري، ځکه مؤمن دا عین سعادت ګڼي چې فدایي حمله کوم چې دا کافران رکم، نو دا معمولی شی نه دی. ځان سره بم تړل او بیا ځان د الله دربار کې قربانول دا ډیره ګرانه خبره ده. شاعر وای والجود بالنفس اغلا غایت الجودی. ځان الله ته بخلو ورکول دا څه معمولی سخا نه ده، دا ډیره لویه سخا ده. فرشتي د دې منظر تماشا کوي، لیکن د الله تعالی شان صمدیت ته وګوره. هلته ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړې دي چې راسنه د بچی دغه نیازبین مقدسې چهرې ته وګورم او د خدای په حکم کې تاخیر را نشي، او اراده کوي چې چړه راکاږي، او هلته د الله تعالی شان کریمانه شان رحیمانه وګوره. رب العالمین جل جلاله جبرائیل امین ته وایي چې د سترګې په رب کې د جنت ګډ
د ابراهیم علیه السلام د چړې لاندې کیدا. رب العالمین جل جلاله جبرائیل امین ته ډېر لوی طاقت ورکړی دی. چې الله تعالی جبرائیل امین ته ډېر لوی قوت ورکړی دی. قرآن وایي ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. الله دې فرشتې ته دومره لویه تیز رفتاري ورکړې ده چې یو ځل حضرت موسی علیه السلام د جبرائیل امین نه تپوس وکړو چې خدای خو تا ته ډېر لوی طاقت او ډېره لویه تیز رفتاري درکړې ده، چېرته در باندې څه سخت وخت هم راغلی دی؟ ویاو موسی علیه السلام یو ځل را باندې ډېر سخت وخت راغی، ده په اوم اسمان کې وم. او یوسف علیه السلام رونو کوی ته غورځولو، نو الله تعالی راته ووایي چې شابه ځه لګیا دی رونه یوسف علیه السلام بنډر کوی کې غورځوي، ورشه او وینیسه په ځمکه چېرته ونه لګي زخمي به شي. نو یې څه چلو شو؟ ویرونو چې هغه وغورځولو زه اوم اسمان کې وم، هغه لا رسېدلی نه و چې ما ونیولو. دومره زبردست برق رفتاري الله تعالی فرشتو ته ورکړې ده. دلته ستا د خولې نه لا درود وتی نه وي چې فرشتې د رسول الله مبارک په خدمت کې هغه پیش کړی. خاصې فرشتې دي الله تعالی دې دپاره مقرر کړي دي. هغې فرشتو ته ستا نوم هم معلومي، ستا د پلار نوم ورته معلوم دی، ستا د کلي نوم ورته معلوم دی. ته د خولې نه درود وباسې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرشتي دا درود آلتو رسولو دسترگی پر اب کی یا رسول الله ان فلان ابن فلان من قرية كذا يصلي ويسلم عليك، پتا باندې لګیا دی صلات و سلام. نو جبرائیل امین ته خدای حکم ورکوي چې ورځه ابراهیم علیه السلام چړه راکاږي چې د جنت ګډ دی ورته لاندې ایښی. ابراهیم علیه السلام سترګې پټې کړي، بسم الله الله اکبر وی او فرشتہ الله اکبر وی، او اسماعیل علیه السلام سترګې غړی نو ګډه لال دی، هغه وی الله اکبر ولله الحمد. الله تعالی قرآن کې دا بیان کوي فلما اسلما پلارو زوی د خدای د حکم تابع شو، وتله للجبین او پلار خپل بچی پړ مخې د ذبح دپاره په ځمکه باندې واچولو. دا ډېر لوی عظیم الشان امتحان، کائنات لګیا دی د دې منظر تماشا کوي، او رب العالمین جل جلاله خپل فضل و کرم کوي. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراهیم، د خدای طرف نه آواز کیږي او ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوب د رښتونه کو امتحان کې کامیاب شوي. او بیا رب العالمین وایي چې مونږ دقه رنګې فدیه ورکوي وفدیناه بذبح عظیم. او الله تعالی وایي قد صدقت الرؤیا، په خوب کې ته رښتونه شو، ان هذا لهو البلاء المبین، دا ډېر لوی امتحان او ته په دې کې کامیاب شوې. ابراهیم علیه السلام د دې نه مخکې په ډېرو لوی لوی امتحانونو کې کامیاب شوی دی. ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ټوله بت پرستی ده، په کور کور کې بوتان. خود د ابراهیم علیه السلام پلار آذر بت تراش بت فروش. ابراهیم علیه السلام پلار سره بحث کوي دا جیده د کاڼو نه د جوړ شوو بوتانو عبادت ولې کې دی، خو تا ته نفع و نقصان. پلار ورته غوسه کېږي، بیا یو ورځ بتخانه کې ټول بوتان ماتوي او بیا تحقیقات کېږي او جرم ابراهیم علیه السلام ته منسوبه کېږي. او نمرود حکم کوي چې واړه زاړه سړي او ښځې ټول د غرونو نه خشاک راړئ،
د غرونو نه اوچ خشاک راړی شي څومره رزي او یو لوی انبار د لرګو لګي او ابراهیم علیه السلام منجنیق کې کینولې دی کتابونه لیکي چې هغې لرګو ته اور ورته شو د هغې اور لمبې دومره تیزې وې چې 2 میله لرې مرغۍ بدن ته سوځېده اور بلیږي هلته په پورې نوښار کې او کنډرو سره مرغۍ الوځي نو د هغې وزرې به وسوځېدې دومره زبردسته آتشکده تیاره ده نمرود خپل ټول فوج ودرولې پولیس سیکشن افیسران تمام د حکومت عمله او نمرود ابراهیم علیه السلام ته وایي سم شه دی بوتانو ته سجده وکړه دا فوج ویني دا پولیس ویني او دا اور لمبې ګوري پرېږدم دی نه یا به سجده کې او یا د دې اور باندې سوځومه دنیا د عراق جمع ده چې یو بنده لګیا دی په اور باندې سوځئ او دغه وخت کې فرشتي د رب العالمین په دربار کې حاضرېږي یا رب مونږ ته اجازت را نن ستا یو برګزیده شخصیت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام لګیا دی اور تولي مونږ ته اجازت را چې مونږ یې مدد وکړو الله فرشتو ته اجازت کوي چې دی وکړئ مدد د ټولو نه مخکې ملک الامطار راځي هغه فرشته چې الله تعالی په بارانونو باندې مقرر کړي ده او په ابراهیم علیه السلام سلام چې هغه منجنیق کې ناست د اور لمبو ته مخامخ یا خلیل الرحمن اجازت راکا چې وریځو ته حکم وکم او باران وریږي چې د اور د لمبې ځان ته مړي شي ابراهیم علیه السلام ورته وایي اما الیک فلا تا ته د ما ضرورت نشته بله فرشته را دی چې د ملک الریاح یم الله په هواګانو مقرر کړي یم ای د خدای پیغمبره اذن راکا چې سیلۍ ته حکم وکم چې د اور لمبې تس نس کی ابراهیم علیه السلام هغې ته وایي اما الیک فلا بله فرشته را دی چې د ملک الجبال یم الله په غرونو مقرر کړي یم حکم کو چې د عراق دا 2 غرونه لاندې باندې کم نمرود سره د فوج او پولیس را د دغې 2 غرونو منځ کې داسې دل کم لکه یو دانه چې د میچنې په 2 پلونو کې ځان ته وړه شي ابراهیم علیه السلام هغې ته وایي اما الیک فلا هر فرشته خپل خدمات پیش کوي ابراهیم علیه السلام هر یو ته وایي اما الیک فلا اما الیک فلا اما الیک فلا علمه بحالی یغنینی عن سؤالی الله ما ویني داغه ما په حال علم دی ما ته د سوال ضرورت نشته دی که مولا ما د اور په لمبو کونی بردن و سلاما یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اور یخشا کتابونه لیکي که صرف بردن و ابراهیم علیه السلام ته به د یخنۍ د وجې نه تکلیف رسېدلی لیکن الله وایي وسلاما سلامتیا شه سلامتیا ابراهیم علیه السلام د اور په میز کې داسې ناست دی لکه یو سړی د ګلونو په باغیچه کې ناست دی په دې امتحان کې هم کامیاب دی بیا الله تعالی ورته وایي تا غاړه خلاصه که د عراق دا ځمکه پرېږده ابراهیم علیه السلام خو د اور په کلي کې پیدا دی د اور وړه غونې بانډه دا د بابل ښار په خوا کې ده الله وایي دا ملک پرېږده ابراهیم علیه السلام خپله بیبي ساره دا د تره لور ده او ځان سره خپل وراره لوط علیه السلام د عراق د ځمکې نه بوځي د شام سرزمین ته بیا په یو بل امتحان راځي یو ظالم بادشاه زناکار بدماش هغه آرډر کړو چې هره ښځه چې تېرېږي مخې ګورئ پولیس ته یې وي چې خشتۍ ماته بیا راولئ زناکار مختورن د ابراهیم علیه السلام بیبي پرده کې ده خو مجبوره وه مخې وکتو خو د دنیا حسینه او جمیله وه
امر وشو چې دا ما ته را پیش کړي. د بیبي اودسو مسله ده چې په سفر کې روانې ښه ده چې په اودس کې الوضوء صلاح المؤمن. اودس د مؤمن ډېره لویه وسله ده. بیبي شاهانه دربار ته پولیس بوزي، بیبي د مخکې نه اودس کې ده، په مصله ودرېږي. واستعینوا بالصبر والصلاة، دا الله نه مدد طلب کوي په صبر او په مز. بیبي په مصله ولاړه ده او دا کافر ظالم وړاندې کېږي چې په مز کې په حمله وکړي، را پرېوتو فالجو والو چغې کې چې مرم. الله تعالی د پاکو بیبیانو په دې طریقه حفاظت کوي. بیبي دعا کوي چې خدایا جوړ کې دا خلک پولیس خو به مانی سي چې دا تا مړ کو. بیا ټیک کېږي او بیبي بیا د 2 رکعاتو نفل نیت تړي. دومره لوی عذاب ولیدو لیکن مجرمانی د هغې نه سبق وانغېښتو، بیا په بده اراده مخکې کېږي، بیا را پرېوځي. تاسو نه ګورئ کله چې دلدله راشي د کلي ټول ریډوګان چپ شي، دم خاموشي شي او بیا 5 منټه پس هغه ارامتوب شروع کی. یعنی د خلکو ډونه دومره سخت دي چې زلزله ولیده او د خدای نه نه یېرېږي چې دا ریډو مات کا. غاڼې بجانې شروع شي، زلزله په خپلو سترګو وویني، طوفان وویني، لیکن په ګناه دومره مین او عاشقي چې 5 منټه پس بیا نو هغې پلیت بادشاه دوباره اراده کړو، بیا را پرېوتو. او د دې نه مخکې بادشاه یو بلې بیبي ته په بده اراده پاسېدلی نو لاسونه یې اوچ شوي وو، هغه بیبي هاجر. بیبي هاجر موږ ورته هاجره وایو. بخاري او د حدیثو په کتابونو کې د هاجر نوم دی. پولیس ته وایي چې هغه بله بیبي او دا لرې کوي ظالمانو ما ته مو فرشتې راوستي خلک چې مرګ نه بچ شم. کتاب لیکي چې دا خو د بادشاه دربار کې وه. ابراهیم علیه السلام خو بهر دی د بادشاه قلاګانې، لیکن الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته هغه تمام حجابات مرتفع کړي. ابراهیم علیه السلام ته خپله بیبي ښکاري په مصله ولاړه ده او دا پلیت بادشاه پاسی او را پریوزي، بیا پاسی او بیا را پریوزي. الله تعالی پیغمبر ته د خپلې بیبي پاک دامني مخی. به هر حال دا په بل امتحان راغلی و، په دې کې م الله تعالی پاس کو. بیا د هغې نه پس بل امتحان پې راځي. ابراهیم علیه السلام بیا بیبي هاجر باندې نکاح تړي، بیا په نکاح کې 2 بیبیانې دي او الله تعالی د بیبي هاجر نه ورته اسماعیل علیه السلام بچی ورکو، نیازبین بچی. او قریه خلیل کې لګیا دی دغه زندگی تیری. قریه خلیل ته نن سبا چې کوم دی د یهودو قبضه ده، د دې مخکینی نوم حبرون دی. ابراهیم علیه السلام په دغه کلي کې لګیا دی ژوند تیری. زه تللی یم قریه خلیل ته کله چې بیت المقدس مسلمانانو سره بیت المقدس کې ما 15 ورځې تیرې کړي او په دغه علاقه کې ډېر ګرځېدلی او خاص کر قریه خلیل ته م تللی یم. په دغه قریه خلیل کې د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د بلا پیغمبرانو قبرونه دي. د دې قبرونو د پاسه بره جومات دی. په جومات کې چې کوم محراب دی هلته لاندې یو سوری دی، د هغې سورونه دا قبرونه ښکاري. قسم په خدای د هغې نه داسې بوی راځي چې د دنیا په مشکو عنبرو کې بوی نشته. دې مقبرې ته غار الانبیا وایي. دې کې په سوونو پیغمبران دفن دي. نو ابراهیم علیه السلام په قریه خلیل کې زندگی تیری او دا دومره سرسبزه او شادابه علاقه ده چې په غرونو باندې د انګورو باغونه دي، د انځورو باغونه دي، د مڼو باغونه دي. په باران باندې الله تبارک وتعالی په دغه ځمکه کې میوې کوي. قرآن مجید د دغه ځمکې باره کې وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. د بیت المقدس نه علماء لیکي سلسل میله دا تمام ازمکه مبارکه ده. دې کې جسمانی برکات هم دي، په غرونو باندې میوې دغسې په باران باندې کېږي
او روحانی برکات هم پکې دي. بلا پیغمبران په دغه مقدس ځمکه کې تیر شوي دي. ابراهیم علیه السلام بچه د مور په غېږ دی او د خدای حکم ورته ملاویږي چې یا خلیل الرحمن. دا یو بیبي هاجر او د هغې په غېږ بچه اسماعیل. دا د دې شام د سرسبز او شاداب علاقې نه بوزه او د حجاز په ځمکه کې ډېره که. دا هم ډېر لوی امتحان دی. بله بیبي م جاړي چې زموږ کور کې خو دغه یو معصوم بچی و، دا خو زموږ د سترګو یخ و، قرة العیون و. ابراهیم علیه السلام وایي د خدای حکم دی. کتابونو لیکلي نه دي. ما د سیرت او د تاریخ پلا کتابونه ولیدل چې آیا ابراهیم علیه السلام د خپل کلي قریه الخلیل نه مکې مکرمې ته په اوښه سور تللی که په اسپه سور و که پیاده تللی دی. تاریخ دې باره کې خاموش دی. او دا تقریبا څه کم 2000 کیلومیټره لاره جوړیږي. د قریه الخلیل نه مکه مکرمه څه کم 2000 کیلومیټره لرې دی. او هلته بیبي بوزي. تاسو نه تپوس کوم چې د یو جینۍ چې واده نه وي د هغې اعتماد په مور او پلار باندې وي. ستاسو زموږ د ټولو اعتماد په الله دی، لیکن د اسبابو په درجه کې د یو جینۍ چې واده نه ده په مور او پلار یې مضبوطي. زما غیرتي پلار دی، زما ډېر غیرتي وروڼه دي، پروا یې اډوني. او چې غریبه واده شي د خپل کور نه د خاوند کور ته منتقل شي، د بیا په خاوند دی اعتماد دی. دا زما خاوند دی، د ما سره نکاح تړلی ده، دا زما د ژوند ملګری دی. نو بیا د ناوي اعتماد په خپل خاوند باندې وي. که هغه خاوند ورته وایي چې بیبي زه خو د کراچۍ ته بوځم، بالکل تیاری. ته چې ما چرته بوځې ته زما خاوند دی او زه ستا تابعداره یم. نو که د دې کلي یو سړی خپله بیبي بوځي او په غېږې ماشومي او په کراچۍ کې ورته کمره والي چې بیبي دا کمره مې درته په کرایه واخېسته او دې نه ګیر چاپېره کورونه هم دي، بیبي دلته به یي، دا واله اوړه او دا واله خوراک، او زه خو بیا واپس کنډرو ته ځم. د بیبي به څه حالي؟ حالانکه کراچۍ یو لوی ښار آباد علاقه کې پرېږدي. قسم په خدای که بیبي پرېږدي دې ګردن نه به ونیسي چې زه د خپل کلي نه راولم سر خواښې سره ومه او ما په کراچۍ کې یوازې پرېږدي او په غېږ کې مې معصوم بچی دی. ابراهیم علیه السلام خپله بیبي هاجر خپل بچی اسماعیل بوزي هغه ځای ته چې نن پکې د زمزم اوبه دي. د زمزم دا کوی چې کوم ځای کې دی دلته کې بیبي ته وایي چې دا بچی دی واله غېږ کې او د خوراک څه معمولي غوندې توښه ورکوي او څه لږې اوبه. بیبي زه خو درنه واپس ځم. الله اکبر. د بیبي رته کتل غواړي او د خاوند رته چې خاوند دغه خپله بیبي د شام د سرزمین نه چې سرسبز او شاداب علاقه ده راولي د حجاز په لق دق بیابان کې ډېره کوي. د بیبي د زړه نه تپوس پکار دی او د ابراهیم علیه السلام د زړه نه. ابراهیم علیه السلام بیبي ته اډو ګوري نه واپس راځي. بیبي ورپسې قدم تیز کو چې یا خلیل الرحمن، اے ابراهیم علیه السلام ما نه ولې خفه، ما نه په حقوقو د زوجیت کې څه کمی راغلی دی، ته ما دلته دې لق دق بیابان کې څنګه پرېږدې؟ زه د هغه سرسبزې شادابې خطې نه راوستم او دغه لق دق بیابان کې ما یوازې پرېږدې او په غېږ کې مې معصوم بچی دی، ما نه څه خطایي شوي ده. ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي. آخر بیبي ورته وایي دومره خو راته ووایه الله امرک، الله درته د دې خبرې امر کړی. ابراهیم علیه السلام رستو نه ګوري او وایي چې والله امرني، رب العالمین ما ته امر کړی دی. بیبي ورته وایي چې په مخه دې ښه خدای دې مخې ته راکړه. اذا لا یضیعن الله ابدا، الله به موږ نه ضایع کوي، د خدای به دې کې حکمت وي. ابراهیم علیه السلام ځي شمال طرف ته، د شام علاقه د خانه کعبې نه به جانب شمال ده. خدای دې تاسو هغه ځایونو ته بوځي.
د خانه کعبه کومه مبارکه پرناله چې ده دې ته میزاب رحمت وایي، دا د خانه کعبه جانب شمال له، د خانه کعبه دروازه دا د خانه کعبه جانب مشرق ته، او دغه غر ته جبل شامی وایي چې کوم د میزاب رحمت بالمقابل له. په دغه ځای کې یو کمرم نه وه. ابراهیم علیه السلام په دغه غر خیږي، خو چې بل طرف ته کوزیږي ډکې راله چېرې یو نظر خو دې بچي ته وګوره، خدای خبر چې بیا به زه د سره ملاقات کوم یا نه. نو په دغه ځای کې ورته بچی مخکاري او بیبي مخکاري. بیبي په غېږ کې بچی اغېستی او ښکلی او خپل غم په هغې باندې روکوي. یوې ښځې سره چې غېږ کې بچی نو هغه ښکلی او په هغې سره هغه نور غمونه هېروي. ابراهیم علیه السلام ډه راډک شو، دعا کوي. په دعا کې وایي چې خدایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. خدایا بچے او بیبی می پداسی ہو دے کہ دیر اکل چالتا فصل نشتا، اغزمکا غیر ازی زرعندا شار ازمکا دا غرون دی او استاد کور پا خواکی میں دیر اکل دا دیر پارا چی مز پابندی سرکی، مز دمرا ہم عبادت تے. وعلا کل حال ابراہیم علیہ السلام زی او بی بی سراغو بلگی وقت پارا پکار رالی. دا حجاز گرمی اللہ اکبر سخت گرمی، بی بیم تگی دا بچیم تگی دے. بی بی دا خپل تند پروانشتا خو معصوم بچے دا تند دا وجن چونڈی اوچی دی او تالوی اوچتے. بی بی بچے پدے پری دی او دا صفا غنڈی تخیگی او دا غدینا گوری چې چرته اوبه د اوبو چینا د اوبو تالاب یا په لاره باندې څوک په نظر راشي چې د بچي دپاره یو ګوټ اوبه ترې وغواړي، چاپېره ګوري ما سوا د غرونو د سلسلې نه بل شی په نظر نه راځي او د هغه ځای نه راکوزي او بچي ته هم ګوري بچی ورته ښکارېدو او لیکن یو ځای ښکته نو هلته بیا بچی نه ښکارېدو نو قدم یې تیز کو. اوس هم حاجیان هغه میلینو اخضرینو کې لږه منډه وایي، هغې ته سعی وایي او بیا مروه غونډی ته خیږي اوبه نه ښکاري، بیا راځي چې کېدی شو څوک سړی وي چاپېره ګوري د اوبو نامو نشان نشته او بیا بچي ته راځي او یقین ده چې بچی به مړي. د صفا نه مروه ته د مروه نه بیا صفا ته په دې ډېر وخت لګي، اووه ځله دا تلي ده. نوړه کې دا خیالو چې بچی به مړي او دا چې بچی طرف ته ځي ناڅاپه یو آواز پیو شو، څو ښکاري نه آواز راغمننتې څوک یې دلته کې او دا ډېر مهیب آواز و، لیکن د پیغمبر بیبي ده او د پیغمبر مور ده، ډېره بهادره وه، ډېره مضبوط کو او ویلي انا ام ولد ابراهیم هاجر، زه د ابراهیم د بچي مورم او زما نوم هاجر دی. بیا هاتف ورته آواز کوي الی من وکلکما. په دې لک دک بیابان کې ابراهیم علیه السلام چاته سپارلی دیوی وکلنا الی الله، الله ته سپارلی یو. غایبانه آواز ورته وی وکلکما الی کافن، بیبي غم ولیکې د خدای ذات خو کافی ده. دا چراله او سګوري چې د اسماعیل علیه السلام په خوا کې د زمزم اوبه د فوارې په شکل باندې داسې برځي او دا یکدم د الله تعالی دربار کې په سجده پریوزي او بیا هغه اوبه جمع کوي او ورته وایي زمزم زمزم. پیغمبر علیه السلام وایي که زمونږ نیا بیبي هاجر پوله نه وی والی د دې اوبو نه به تمام عرب سیرابه کېدل. الله تبارک وتعالی د اسماعیل علیه السلام غلطي دومره قبول کې هغه خو د تندې د وجې نه لطې والي د هغې نه چینه جارو شوه،
څوک نه فرشته راله په ودر ځمکه وواله. وعلى كل حال مارغان رالل، مارغان غلی ته دي چې کوم دی اوبوي د جرهم قبیله تیریږي. هلکه دا مارغان څه کوي؟ هلکه خدای مونږ نه غلطوي، دلته جوړې اوبه دي او عربو کې اوبه ډېر لوی قیمتي شی دی. هغوی چې رالل واقعي زبردسته چینه ده. د بیبي نه اجازت غواړي. بیبي مونږ ته به اجازت رانه کړي چې مونږ هم دلته کې آباد شو. بیبي وی په سر سترګو زمو د خیر نه منع کوم، لیکن د اوبو تصرف او ملکیت په زمای وی ډیره ښه ده. د زمزم په اوبو کې غذایت او مایت دواړه دی. که یو سړی تجربه وکړي چې روټۍ به نه خورم نه دی خوري، دغه اوبو کې خوراک هم دی. څه موده پس ابراهیم علیه السلام ته بیا حکم ملاویږي چې ورشه، او بیا د خانه کعبې تعمیر دی، او بیا د اسماعیل علیه السلام قربانی ده. خبره زما د واده باره کې وه، لیکن دی معصوم بچي د مدینې منورې باره کې د سلام هغه پیشکش وکړو. او رزم داسې رضی دي چې د حج رضی دي، نو ځکه ما دا بیان وکړو زیات وخت نه علم. الله تبارک وتعالی دې دا واده بختور کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي نکاح زما سنت دی، فمن رغب عن سنتي فلیس مني. زه تاسو ټول کلي ته مبارکباد در کومه چې الله تعالی به اوس در باندې رحمتونه نازلوي. زما وروڼو ټنګ ټکور په بیه ګناه اخیستل دي، په هغې باندې رب العالمین خفه کېږي. د رسول الله مبارک ذات څومره لوی ذات دی، هغه به چې خلکو ته قرآن مجید اورولو نو یو ظالم کافر نضر ابن حارث به ډمې راوستې او خلکو ته به وي چې راشئ د ډمو سندرې ښې او که د دې پیغمبر تلاوت ښه دی. دومره ظالم کافر. یو طرف ته رسول الله قرآن خلکو ته اوري او بل طرف ته به نضر ابن حارث ډمې راوستې وي. د هغې باره کې د قرآن آیت نازل دی، ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا. بعضې بدقسمته خلک داسې مشته. قرآن به رسول الله فرموي او کافرانو به وي لا تسمعوا لهذا القرآن. دی قرآن ته غوږ مه ږدئ، والغوا فیه ټنګ ټکور شور جوړ کوي چې څوک د ده دا قرآن وانه اوري. نو د قرآن په تلاوت ته خدای رحمتونه نازلېږي. رسول الله مبارک د واده بلا ذکر کوي. او ځوانانو چې څوک د واده طاقت لري هغه دې واده وکړي، ځکه د واده د وجې نه د ده نظر به پاکیزه شي. الله تعالی به دته خپله بیبي ورکړي، دی به پردی لور خور ته نه ګوري او د ده شرمګاه به چې کوم دنه محفوظ وي. مونږ ته حکم دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. زما خوږه پیغمبره دې مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتئ. نظرونه پیغمبر علیه السلام وایي هغه ځوان د ایمان په خوږو به پوه شي چې هغه په خپلو سترګو پردی لور خور ته نه کتلي. نن تاسو ګورئ په بازارونو کې کستن ښځه دې دپاره ځي چې هغه خپل مخ ځوانانو ته وښیي، او ډېر ځوانان دغې وجې نه بازار ته راځي چې په پردی لور خور باندې خپلې سترګې هغه خوږې کړي، او دا ناجایز دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي العینان تزنیان وزناهما النظر. سترګې زنا کوي او د سترګو زنا پردی لور خور ته کتل دي. پردی لور خور ته به نه ګوري، نو د واده د وجې نه دی او واده کړي نظر پاکیزه شي. او الله تعالی د دې د برکته د تمامو غلطو نه بچ کی. او دغه رنګې ښځې ته هم پکار ده چې هغه به پردي سړي ته نه ګوري. قرآن وایي قل للمؤمنات، مؤمنانو بیبیانو ته هم دا حکم واوروه یغضضن من ابصارهن، نظرونه به ښکته ساتي. پاکه بیبي هغه چې هغه په خپلو سترګو د خپل مور او پلار نه او د وروڼو نه او د خویندو نه بل چاته نه کتلي. نو واده دا ډېر مبارک سنت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي خیرکم لاهله. ښه سړی هغه دی چې خپلې بیبي ته ښه وي. خاوند ته پکار وي چې هغه د خپلې ښځې هغه حق به ادا کوي، او ښځه هغه ده چې د خاوند خبره مني.
پیغمبر علیہ السلام فرمائی ایما امرات کم بی بی صلت خمسها چې خپل پنځه منځونه ادا کوي وصامت شهرها د رمضان روجې نیسي او وخافت ربها د الله نه یریږي واطاعت زوجها او د خاوند خبره مني وحفظت فرجها او د خپل حیا خیال ساتي قیل لها یوم القیامه د قیامت پر ورځ به داسې بیبي ته وویل شي ادخل الجنه او بیبي مبارکه جنت ته داخله شه من ای ابوابها الثمانیه شئت په دې اتو دروازو کې چې د کومه دروازه خوښه ده رمې غواړي چې ډېر بیان وکړم لیکن نور علما راغلي او زه بیماره یم دعا کومه چې خدای دا خادي بختوره کړي پروردګاره په دې ټول کلي خپل انعام او اکرام نازل کړي دا علماو چې کوم محنت کړی دی د کمیټۍ چې کوم محنتونه کړي دي د دې کمیټۍ او د دې علماو د دې کلي د دارینو نعمتونه نصیبه کړي د مارونو زموږ بلا ملګري حج ته تللي دي څوک روان دي بعضې غریبانانو له اوسه پورې ویزې نه دي لګېدلي نن هم ماته یو خط راغلی چې موږ ته دعا وکړئ دعا ورته وکړئ چې سفارتخانې هغوی ته هم ویزې ولګوي او د حج دا نعمت یې نصیبه شي دغه 2-3 ورځې فلیټونه دي بیا به فلیټونه بند شي کم ملګري چې هلته تللي دي روان دي خدا د ټولو حج مقبول او مبرور نصیبه کړي مونږ هم هغه ځایونو ته بار بار بوځي د غیبه نه ورته اسباب مهیا کړي په دې جمع کې چې دا څومره ملګري موجود دي د تمامو د دارینو نعمتونه نصیبه کړي دا خادي بختوره کړي د جانبینو د الفتونو او د محبتونو ذریعه وګرځي دا تمام مسلمانان د دشمنونو د حاسدانو د حسد نه د قائدینو د قید نه د آفاتو آهاتو فتنو محنو بلاګانو مصیبتونو زلازلو سیلابونو نه خدا د رسول الله تمام امت محفوظه کړي نن د رسول الله په امت تمام د دنیا کافران را جمع شوي دي او مسلمانان ختمي په کابل کې په عراق کې په فلسطین کې په بیروت او لبنان کې په کشمیر کې په مختلفو علاقو کې تمام کفری طاقتونه جمع دي چې اسلام ختم کو مسلمان ختم کو اسلام ته دهشتګردي وای مسلمان ته دهشتګرد وای په دې باندې زه په دې باندې قتل عام روان خدایا د رسول الله په امت ډېر مبارک رضی دي رحم او کرم وکي د ظالمانو د ظلم نه د رسول الله امت ته نجات ورکي په قید او بند کې بلا مجاهدین د دردونو زندگی تیرې خدای د جیلونو د تورو تیرونو کورونو تراولي د اختر مبارک رضی دي هغه هم په دغه خوشحالو کې شریک کې د شهدا او قبور منور او معطره کې خدای دې کافرانو ته نه غلاروخه ته مقلب القلوب دیته د اسلام محاسن او مزایا سرګن کې اسلام د عدل د سلامتیا د همدردی د غریب نوازی او دین او مذهب ده او کافرانو غلط مشهور کړی دی د کافرانو تم نه غلاروخه او کني غلاره په قسمت کې نیوي ختم الله علی قلوبهم کی وی مختومین او ضالین او مغضوبین د آسمان سائقی ورته متوجه کی نیست او نابودی کی د رسول الله امت د ظالمانو د ظلم او د شر نه خلاص کی وصلی الله تعالی على اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته اجلاس باقاعده موجودی بلا خنات خوانان خو علماء راغلي دي چون کې بیمار دی وجنه د معذرت خواهمه دا اجتماع منعقد خو علماء موجود دي نات خوانان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد